बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। زمونږ چې نن کوم ټاپکس دي، کوم کنټرولز دي چې په هغې باندې به کار کوو، هغه موږ سره ایمیج بټن دی، چک باکس دی او ریډیو بټن دی. نو نن راځو په ایمیج بټن باندې او همدارنګه په بټن باندې هم کار کوو. مختلف بټنز کسټم ډیزاین هم موږ کوو. نو زه راځم تاسو ته کسټم ډیزاین د بټن هم کوم، بیا هغې نه وروسته ایمیج بټن ته هم راځم. بټن او د ایمیج بټن منځ کې دومره فرق دی چې بټن باندې موږ کولی شو چې یو ایمیج یا یو آیکن لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته راولو او ټکس هم پکې راولو، خو ایمیج بټن خبره چې څومره ده، نو ایمیج بټن بیا موږ سره یو ایمیج دی په خپله، یا کلیکیبل ایمیج چې په هغې باندې موږ کلیک کوو او مطلب یو فنکشن موږ ته شی کوي، ترسره کوي. نو ایمیج بټن او بټن ترمنځ دا فرق دی چې ایمیج کې فل ایمیج وي او بټن کې موږ کولی شو لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته څه وکړو، د بټن ایمیج راوخلو. نو زه راځم فرست یو بټن راخلم، سمبل بټن. تاسو په بټن هم کار کوم او په ایمیج بټن باندې هم کار کوم. مختلف بټن ډیزاینونو باندې تاسو ته کار کوم. یو خو موږ سره دا ډیفالټ بټن د چې کوم تیم دی موږ سره ډیفالټ بټن، او انډرایډ کې دی بیک ګراوند کلر چې تاسو ګورئ، نو د بیک ګراوند کلر موږ سره دی پرپل دی. که تاسو غواړئ چې نه دغه تیم لري کې په خپله کسټم ډیزاین وکړئ، نو پروجیکټ ته راشئ او همدارنګه ویلو تیم او دې ځای کې چې موږ سره کوم دی دغه پیرنټ، دا تیم به تاسو لري کوئ او وابه اخلئ ډے نایټ سمپل تیم. تاسو سره به دا بټن شي سمپل بټن راشي. اوس زه دا بټن کاپي کوم او دلته یو بله بټن اخلم او د دې ټکس مثال په ډول باندې ما سره شو شي سیکنډ دویم بټن ده. که چېرته د دې تاسو بیک ګراوند کلر جوړول غواړئ، نو بیک ګراوند کلر دې ځای نه هم سیټ کولی شئ په دې شکل باندې چې هر یو ستاسو خوښوي. مثال زه غواړم چې دا بیک ګراوند کلر دې څه وي، سپین وي. خو په ځینې وخت کې زه غواړم چې کسټم ډیزاین ورته وکړم. مثال په ډول باندې زه غواړم چې د دې بیک ګراوند کلر که هر یو کلر وي، خو چې مطلب دا ما سره ریډیس راشي، ریډیس کلر کې راشي، نو د هغې لپاره هم تاسو کولی شئ چې یو بیل XML فایل جوړ کړئ او هغه دې ځای ته څه کوئ، اساین کړئ. د هغې لپاره زه راځم دلته ډرایبل فولډر ته، په دې باندې کلیک کوم، یو XML فایل جوړوم. مثال په ډول باندې ورته یم چې BTN سیکنډ یعنی دویمه بټنه، او زه یو شیپ اخلم. اوکې، دا شیپ به ما سره په کوم شکل کې ریکټینګل کې دی او د دې کلر مثال زم چې کلر د دې موږ سره شي ټیل کې، په داسې کلر کې دی شي موږ سره، او همدارنګه کارنر ریډیس دې څومره شي، مثال په ډول باندې زه ورته یم چې 10 DP یا هم 20 DP. دا به موږ سره یو XML کې د بټن سټایل شي. دا تاسو سیف کړو د BTN سیکنډ په نوم باندې. دلته اوس راشي او په دې ځای کې دې بټن ته ووایي چې مطلب بیک ګراوند چې دې بیک ګراوند اوس سپین دی، دا بیا ته دې ځای نه لرې کوي او بیک ګراوند به هغه XML فایل کې کوم چې موږ هلته ورته ډیزاین کړو BTN سیکنډ، نو دا به تاسو سره شي BTN سیکنډ په دې شکل باندې. دا تاسو سره یو بټن سټایل شو. که ټکس کلر تاسو چینج کول غواړئ، نو چینج کولی شئ. مثال په ډول باندې زه ورته یم ټکس کلر دې څه شی شي، وایټ. صحیح شو. نو سمپل بټن او دا بټن شو.
اوس که تاسو چېرته غواړئ چې مثال په ډول باندې د دې د بیکګراوند امټي وي خو صرف بارډر د دې موجود وي نو هم زه دا کاپي کوم او پیسټ کوم دلته یو بله بټنه او زه راځم دلته یو بل ډرایبل فولډر جوړوم دلته زه ورته یم چې مثال په ډول BTN third دا هم ما سره شی دی شیپ په دې باندې کلیک کړئ دلته راشئ د دې شیپ هم واخلئ ریکټینګل دلته ورته سالډ کلر واخلئ مثال په ډول دا ځل کلر زه ورته اخلم یا د دې سالډ کلر زه نه اخلم ځکه چې زه خو بیکګراوند د دې خالي په کار دی ماته نو تاسو راشئ سټروک او په دې ځای کې چې دی کلر د بارډر کلر ورته انتخاب کې مثال په ډول باندې کوم یو پرپل د دې بارډر کلر شو او ویډ د بارډر یې باید څومره وي چې 2dp نو 2dp په دغه شکل باندې که ریډیس ورته ورکوئ ریډیس هم ورته ورکولی شي کارنر دلته ورته ولیکئ چې ریډیس 20dp کنټرول سیف کې دا موږ سره BTN third په نوم باندې راغی نو اکټیویټي ته اوس راشئ په دې کلیک کړئ دې بټن باندې او د دې XML کوډ ته راشئ دلته بیکګراوند کې ورته شی ولیکئ چې BTN third کوم چې موږ نوی جوړ نو دا به تاسو سره په دې شکل کې راشي کلیر دی اوس د دې موږ ټکس کلر وایټ اخیستی دا به تاسو کې بلیک واخلئ سو داسې بټن شوه د دې نه وروسته که تاسو غواړئ چې مثال په ډول موږ سره داسې یو بټن موجود وي چې هغه ګریډینټ کلر ولري نو زه راځم دا کاپي کوم او بیرته یې پیسټ کوم راخلم دلته دې ځای کې او په دې کلیک کوم دې بټن باندې دا نوې چې کومه جوړه شوه د دې ټکس به ما سره شي مثال په ډول باندې د ګریډینټ کلر بټن دا شوه ما سره زه غواړم چې د دې ټکس دې مختلف راشي زه راځم یو څو کلر هم ځان سره راواخلم دلته کلر یو به زه راواخلم ریډ بل به راواخلم یلو ریډ کلر به هم ورته سلیکټ کړو مثال دا ریډ کلر شو او یلو کلر به هم ورته سلیکټ کړو دا موږ سره څه شو مثال دا یلو کلر شو یلو خو نه دی دا صحیح دی دا موږ سره یلو کلر شو نو اوس د دې بټنې لپاره چې ما سره مختلف کلرز کې راشي زه راځم یو بل XML فایل جوړو او دلته ورته راځم ورته وایم چې مثال په ډول باندې BTN gradient یعنی gradient کلر BTN ما سره دی شو سوري شیپ او دې باندې کلیک کوئ اوکې دلته راشئ چې د دې شیپ هم ما سره شی دی ریکټینګل دی او د دې زه سالډ نه اخلم بلکې ګریډینټ اخلم سټارټ کلر د ما سره شي ریډ سنټر کلر د ما سره شي یلو او همدارنګه اینډ کلر دا د ما سره شي پرپل دا کلر یا پرپل دا کلر هم نه دی کلر کې نو دا ګریډینټ شو که کارنر تاسو غواړئ نو هغه ورته ورکولی شي چې مثال په ډول باندې ریډیس به د دې څومره شي 20dp او که تاسو غواړئ چې مثال په ډول باندې دا بارډر هم ولري سټروک نو د بارډر کلر یې هم ورته انتخاب کړئ مثال په ډول زه بارډر ورته بلیک انتخابوم او همدارنګه د بارډر ویټ دې څومره وي 1dp په شکل کې یا هم 2dp دا کنټرول سیف کې دا موږ سره د BTN ګریډینټ په نوم باندې یو ریسورس فایل شو دا دی زه راځم مین اکټیویټي ته دې بټن باندې کلیک کوم
ورته وایم چې د دې بیکګراوند دی بیټین تھرډ نه بلکې بیټین ګریډینټ په دې شکل باندې. نو دا شو موږ سره یو مکس کلر کې. دلته که تاسو وګورئ دا هریزنټلی کلر راخیستی، هغه ورټیکلی سټپ په سټپ کلر راخیستی دی. او که تاسو غواړئ چې مثال په ډول باندې د دې کلر ورټیکل نه وي بلکې هریزنټلی راشي، نو تاسو راشئ بیټین ګریډینټ ته او دلته دې ځای کې انګل څه واخلئ 0 واخلئ په دې شکل باندې. یا هم کلر ورته چینج کول غواړئ، د دې ګریډینټ کلر چینج کول غواړئ، نو زه یو بل کلر اخلم او دې ته نوم ورکومه ګرین. دا به موږ سره شي ګرین کلر کې. کنټرول سیف بیټین ګریډینټ ته راشي چې سټارټ کلر دی ریډ وي، بلکې سټارټ کلر دی موږ سره شی وي بلیک شي. سنټر کلر دی موږ سره ریډ شي او همدارنګه لاست کې چې کوم کلر دا دی موږ سره ګرین شي لایک دیٹ. کنټرول سیف او هغې نه وروسته راشي دلته بټن د ټیکسټ په دې شکل باندې دی. ټیکسټ که تاسو وایټ غواړئ نو دا شو ټیکسټ وایټ. نو دا بټنه هم موږ سره په دې شکل جوړه شوه. که تاسو چېرته غواړئ چې مطلب بټنه ګول بټن راشي، دا کاپي کوم بیرته یې پیسټ کوم، دلته بټن راولم او یو بل ډرایبل فولډ هغه جوړوم. دا هم ما سره بیټین سرکل شیپ دلته راځم، ورته یم چې دې شیپ هم ما سره څه دی ریکټینګل یې واخلئ یا هم رنګ یې اخیستلی شي ریکټینګل. دلته به زه راشم ورته وایم چې مثال په ډول باندې د دې کلر سالډ بیکګراوند کلر د دې ما سره څه شي یلو. کارنر ریډیس دی د دې ما سره 1 DP. همدارنګه یا 1 DP نه سوري 1 DP ډېر کم دی 50 DP ځکه موږ بیخي سرکل پکار دی. او همدارنګه دلته زه لیکم چې مثال سټروک بارډر د دې څومره شي، بارډر کلر بلیک او ویډ د بارډر 1 DP. صحیح شو. کنټرول سیف یې کوئ، اکټیویټي ته راشئ، په دې کلیک کوئ دې بټن باندې او د دې فایل ته راشئ XML کوډ ته. دلته ورته ولیکئ چې مثال په ډول موږ کوم یې واخیستی دی بیټین سرکل، دا به شي بیټین سرکل. خو که تاسو چېرته غواړئ چې مثال دا ټیکس یې موږ سره څه شي کلر بلیک شي بلیک. اوس که تاسو غواړئ چې بالکل سرکل شي نو هغې لپاره ته دې هایټ او ویټ تاسو څه کولی شئ یو رنګ انتخابولی شي. مثال په ډول باندې ځایم شي 40 DP یا 80 DP او همدارنګه دا کاپي کوي هایټ هم 80 DP په دې شکل باندې. یا دا بیخي زیات شو 50 DP به زما په خیال صحیح راشي. 60 DP او دا هم 60 DP. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې بټن یې مختلف ډیزاین ورته ورکړئ. اوس موږ سره بټن د ایمیج بټن راځو، په ایمیج بټن باندې کار کوو. ایمیج بټن موږ سره داسې یو بټن ده چې هغه فرست کې تاسو نه یو ایمیج غواړئ، بیکګراوند ته د هغې ایمیج وي.
نو زه راځم هلته یو ایمیج بټن راخلم. دا سوري دا ایمیج ویو ده، ایمیج بټن په دې تاسو کلیک کې ګوره ډایرکټ کې تاسو نشئ د ایمیج بیکګراوند ته یو ایمیج غواړي یا هم کم XML هغه درنه غواړي. مثال په ډول باندې دا اوس موږ سره هغه XML ډیزاین دی چې موږ کړي، که دا تاسو ورته سلیکټ کوئ یا هم کم بل ایمیج تاسو راخلئ هغه ورته ورکوئ نو کولی شئ. مثال زه دا راخلم، اوکې دا موږ سره څه شو، یو ایمیج بټن شو. دا ایمیج نه دی بلکې دا یو ایمیج بټن د موږ سره شي. دی هم خپل آن کلیک لیسنر موجود دی. د دې کوډ ته تاسو راشئ، دلته دا موږ سره ټیکس ګوره نه اخلي پوه شوې، ځکه دا موږ سره ایمیج بټن دا و ایمیج شکل باندې. نو هر یو چې ایمیج تاسو سره وي هغه ایمیج راواخلئ او په دې ډرایبل فولډر کې پیسټ کړئ او دې ایمیج بټن ته څه کولی شئ، سیټ کولی شئ. لکه دلته چې تاسو وګورئ دې ځای کې ورته سورس اساین شوی دی. مثال یو بل ایمیج تاسو راخلئ، لیټ سپوز یو ایمیج را کاپي کومه، یو ایمیج را واخیسته او زه په دې ډرایبل فولډر کې څه کومه، پیسټ کومه. IoT په نوم باندې ایمیج دی، خو دا IoT زه IoT سمال لیټر کې لیکم او دا ځل زه ورته وایم چې مثال په ډول باندې دا د ما سره شي ډرایبل کې IoT په نوم باندې چې ما سره دا دی، دا په دې شکل باندې. او اوس دا فل رانغی، که تاسو غواړئ چې مطلب دا فل راشي نو دې لپاره نو دلته راشئ ورته ولیکئ چې سکیل ټایپ او سنټر یا فټ سنټر په دې شکل به راشي، یا هم تاسو ورته اخلئ چې سنټر دا هم صحیح نه دی، سنټر کراپ هم نه راځي، سنټر انساید یا په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې مطلب دا راواخلئ. یا مختلف نور هم پکې دي. زه راځم سکیل ټایپ فټ سټارټ فټ میټرکس سنټر کراپ خو په دې شکل کې راځي چې مطلب ټول سنټر ته راځي خو پورته. په هر حال دا موږ سره شی د یو ایمیج بټن ده، څنګه چې د هغې ان کلیک لیسنر دغسې د دې هم کلیک لیسنر موجود دی. نیکسټ موږ سره چیکس باکس خبرې دي. راځو په چیک باکس باندې کار کوو. نو زه راځم یو چیک باکس اخلم او د دې کنسټرین هم لګو. دا کاپی کړئ، پیسټ او بیا پیسټ دلته. مثال دا درې دانې اوس لپاره بس دي. دې ته آی ډي ورکړئ، چیکس باکس. مثال زه غواړم چې دا د فروټ نومونه چیکس باکس ایپل، همدارنګه CB اورنج، همدارنګه دا شما سره CB ګریپس. زه غواړم چې کله چې کېږي نو دې نه د ډیټا راخیستل کېږي، یا هم یو څوک غواړي چې څو دانې ملټیپل چیکینګ د دې وکړي او هغه ټوله ډیټا ما سره بیا څه شي شو شي په یو څه شي باندې. نو هغې دپاره زه راځم ټیکسټ ویو واخلم، دې ځای کې یو ټیکسټ ویو واخلم او د دې ټیکسټ ویو کنسټرین مې هم ولګول. ټیکس به د دې ما سره شي فی الحال چې دی مطلب سلیکټډ دی ما سره مقصد ټیکس شو او سایز د دې لږ زیات پکار دی 24 او همدارنګه موږ سره کلر څه پکار دی بلیک. زه به دا بټن راواخلم او دا بټن به دې ځای کې کېدم او د دې بټن ټیکس به هم زه کومه چې
شو ریزلټ. د دې بټن به آی ډي هم ما سره شي BTN شو. کنټرول سیف. ښه زه غواړم چې کله دا چیک باکس چیک کېږي نو ډیټا دې ماته په دې ځای باندې شو شي، کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو که یو ډیټا شو کولی خو یو به شو کېږي، که دوه شو کېږي، که درې واړه باید ما سره سټپ په سټپ باندې شو شي که څوک هر څومره سلیکټ کوي. نو موږ سره درې چیک باکس شو، یو بټن یو ټیکس ویو. راځو جاوا ته. یو بټن شو موږ سره BTN شو په نوم. چیکس باکس موږ سره CB اپل شو، CB اورنج شو، همدارنګه CB ګریپس دا موږ سره شو. ټیکسټ ویو ما سره TXT شو. XML کې ریفرنس BTN شو. CB اپل اورنج او همدارنګه دا موږ سره CB ګریپس. دلته هم CB اورنج او په دې ځای کې هم موږ سره CB ګریپس. بل موږ سره ټیکسټ ویو ده. TXT شو is equal to find view by idr.id.txt view. صحیح شو. اوس نو زه غواړم چې کله مثال په ډول باندې په دې باندې کلیک وشي او سوري د دې نو ټیکس موږ نه دی اساین کړی کنه، دلته به ټیکس هم ورکو. ټیکس فرست موږ سره څه شو اپل، سیکنډ موږ سره څه شو اورنج، تھرد موږ سره څه شو ګریپس. اوکې آی تھنک آیډیا نه هم د دې په همدې شکل کې چې آیډي خو مې غلط ده. اپل اورنج ګریپس بالکل صحیح دی. ښه نو ما تاسو خبره کوله چې کله په دې باندې کلیک وشي نو هغه ډیټا خو به دلته شو شي. صحیح دی. خو که په دې دواړو باندې کلیک وشي نو هغه دواړه ډیټا به څنګه دلته شو کېږي؟ نو د دې لپاره موږ څه کوو؟ یو ارې جوړو، یو سټرینګ ارې جوړو چې که په دې کلیک شي نو دې ویلیو هلته سیف شي، که په دې کلیک شي دې ویلیو هم هلته سیف شي. کله چې په دې باندې بیا بټن باندې موږ کلیک وکړو نو هغه د ارې نه به ډیټا بېرته شي راواخیستل شي او په دې ځای کې به موږ سره شو شي. نو زه راځم ورته یم چې کله په دې اپل چیک باکس باندې کلیک وشي، اپل چیک باکس باندې چیک باکسز CB apple.sit on check change listener new compound button on check change listener. د دې مې هم واخیستو، ورسره د CB orange هم اخلم. .sit on check change listener new check change listener. ورپسې موږ سره بل شی دی CB grapes.sit on check change listener new compound button on check change listener. نو درې واړو چیک باکس په لیسنر یې واخیستې. ښه نو ما سره اوس دلته څه دی چیک باکس یې بیرته په اوورراید میټډ کې ماته د څه شي په نوم راکړی؟ بټن ویو په نوم باندې. زه به ورته ووایم که چېرته اف بټن ویو یعنې دغه اپل چې کوم چیکس باکس دی دا چیک وو یا د دې چیک مساوي له ټرو سره نو دا کار تر سره که، ایلس دا کار تر سره که. ښه که چېرته وو نو دا ډیټا یې واخله په یو ارې کې سټور کا. که چېرته چیک شو نو ارې به موږ سره کوم ځای کې وي؟ نو زه راځم دلته یو ارې اخلم، ارې لیسټ څه ټایپ کې ارې؟ سټرینګ ټایپ کې ارې. array list is equal to new array list یا هم دا array list دا ما سره شو او دلته چې دی initialization دلته کومه
definition دلته ورته کوم چې ورته array list is equal to new array list کوم ټایپ کې وو string ټایپ کې صحیح شو خو اوس چې په دې چیک باکس باندې کلیک شي نو د چیک باکس ویلیو د څه شي ارې ته اډ شي نو ما سره ارې په څه نوم باندې وه ارې لیست په نوم باندې اډ څه شی دی ورته اډ شي د دې چیک باکس هغه ویلیو چیک باکس ما سره په کم نوم باندې دلته اوورراید میتھډ کې ما ته هماغه اپل چیک باکس په کم نوم راکړی په بټن ویو باندې بټن ویو ډاټ get text dot to string دا ویلیو د چاته اډ شي ارې لیست که دغسې نه وي چک نشو نو بیا دې څه وکړي اډ په ځای باندې تاسو ورته ولیکئ چې ډاټ ریموو او همدغه ټکسټ له ارې نه ریموو کا نو که دې ارې ته موږ اپل باندې کلیک کړو نو دې ارې ته به اپل نوم راشي او که بېرته چک لرې کړو نو اپل نوم به ورنه شي لرې شي هوبهو دا تاسو راواخلئ کاپي او دلته چې موږ سره دا کوم بل یو دی دلته پیسټ کړئ دلته پیسټ کړئ دلته هم د بټن ویو د نوم تغیرولو ضرورت نشته ځکه دا هم بېرته موږ ته د اورنج چیک باکس نوم هم د بټن ویو کې راکړی دی بېرته ټول سیم دی مشکل نشته نو دلته راشئ دا هم پیسټ کړئ اوس چې موږ په هر یو چیک باکس باندې کلیک کوو که په دې چیک باکس کلیک کوو که په دې کلیک کوو که په دې کلیک کوو نو موږ سره به که په دې ځای کلیک کم نو اپل په نوم باندې یو ویلیو به په هغه ارې کې سټور شي که په اورنج کلیک کمه د اورنج یو ویلیو به هلته په ارې کې سټور شي خو که زه بېرته دا ان چیک کم د اورنج ویلیو بېرته له هغه ارې نه څه کېږي لرې کېږي اوس زه غواړم چې په دغه بټن باندې کله کلیک وکړم نو په هغه ارې کې چې کومه ویلیو یا کوم کلیکشن اف سټرنګ موجود دي نو هغه دې ماته دلته څه شي په دې ځای باندې شو شي نو اوس راځو د دې بټن یې کلیک ایونټ اخلو دا تیاره موږ جنریټ کړې ده په څه نوم باندې BTN شو په نوم باندې لاست کې راشي دلته ورته ولیکئ چې شو فاینل یا شو آل ریزلټ all selected زم چې BTN show dot set on click listener new view on click listener کله چې په دې باندې کلیک شو نو هغه د ارې نه ټوله ډیټا راواخلي نو ارې نه لیست نه چې موږ ډیټا اخلو نو کوم لوپ زه استعمالوم فور ایچ لوپ څه دپاره استعمالېږي چې کله موږ له ارې څخه ډیټا څه کوو را اخلو نو زه فور ایچ لوپ استعمالوم د هغې ویریبل زه اخلم چې مطلب سلیکټ کومه ارې ما سره ده ارې لیست د دې ارې نه راواخله د ارې نه یو په یو باندې ایټم راخله او په څه شي کې سټور کوه زه به د دې لپاره یو بل دلته واخلم چې مثال په ډول باندې دلته string selected values نو یو راخله هغه ماته په selected values کې څه کوه سټور کوه په سلیکټډ ویډیو کې خپله سلیکټډ ویلیو هم سټور که که چېرته موجوده وه په دې کې خو فلحال دلته زه اساین کوم داسې او هغې نه وروسته پکې سلیکټ یعنې دا چې څه شی راخیستل کېدل له دغه ارې لیست نه او هغه په سلیکټ کې موجود نو هغلته هم موږ ته څه کوه شو کوه او بل نیکس پسې بیا بیک سلیش ان هم پکې ولګوه ځکه چې یو ځل یو ویلیو له ارې نه راواخیسته مثال اپل او اورنج دواړه پکې سټور دی نو اپل چې راواخیسته هغه اپل به په سلیکټ کې پروت وي نو هغه به له سلیکټډ ویلیو سره یو ځای موږ سره پلس شي کنکټینیټ به شي او شو به شي بیا چې او بلیک سلیش ان مطلب نوي لاین ته به راشي او چې کله بیا له دغه ارې لیست نه ویلیو راخیستل کېږي د اورنج مثال په ډول نو هغه به بیا په سلیکټ کې پرته وي او هغه بیا هلته کنکټینیټ شي او هغې نه وروسته بیا بلیک سلیش ان ولګېږي کنټرول سیف لیټس چیک اوس به وګورو چې دا څه کار کوي اوکې زه په اپل کلیک کوم په اورنج کلیک کوم او په دې باندې کلیک کوم اوکې دا ولې نه شو کېږي ځکه موږ ډیټا راواخیسته خو په ټکسټي باندې شو نه کړه نو دلته فاینل کې دلته لاندې ورته ووایي چې TXT show dot set text څه شی selected values کنټرول سیف اوس دا دوباره رن کوي
دلته راځم اپل اورنج او په دې کلیک کوم نو اپل او اورنج راواخیست که په ګریپس کلیک کوم او نو دواړه داخلي که اوس یو ځل ریموو کړم یا دا اورنج مې ریموو کړه نو اورنج ختمیږي ځکه په دې کلیک سرچک سره د اورنج ویلیو په ارې کې سټور کیږي او په ان چک سره بیرته له ارې نه راخیستل کیږي کلیر دی دا موږ سره چیکس باکس اوس نیکسټ موږ چې د ریډیو بټن کې خبره ده څنګه راځو په ریډیو بټن باندې څنګه کار کوو نو د ریډیو بټن لپاره ریډیو بټن اول موږ سره یو ریډیو ګروپ ضروری دی چې د هغې ریډیو ګروپ کې داخل دا ریډیو بټن موږ سره راشي ځکه ریډیو بټن چې موږ یوز کوو د دې لپاره یوز کوو چې مطلب اټ ا ټایم یو ځل چک شوي وي نو چې یو ځل چک شوي وي نو هغه موږ په یو ریډیو ګروپ کې اچوو زه راځم ورته د دې ریډیو ګروپ کنسټنټ زه لګوم او په دې ریډیو ګروپ کې داخل زه یو ریډیو بټن اچوم ریډیو بټن دا ما سره په دې ریډیو ګروپ کې راشي دلته یو بل ریډیو بټن هم ماته پکار ده ریډیو بټن نو دوه ریډیو بټن شوي ما سره د دې آی ډي به زه واخلم چې ریډیو میل دا ریډیو میل شو او دا ما سره شو ریډیو فیمیل او د دې ټیکس میل او همدارنګه د دې ټیکس بشي موږ سره فیمیل دې ته څه کومه بټن خاص نه اخلم تر مخکې یو ځل پې وشي ضرورت نه دی چې دوباره پې وشي زه یم چې بس صرف ډایرکټ چیک چینج د دې کېږي چې ویلیو دلته شو شي نو راشئ مین اکټیویټي جاوا ته او دلته تاسو واخلئ یو ریډیو بټن یو ریډیو میل او بل ریډیو فیمیل او دلته ریفرنس هم ورکړئ چې ریډیو میل از ایکول ټو فایند ویو بای IDR ډاټ ID ډاټ ریډیو میل او له دې نه وروسته ریډیو فیمیل find view by IDR ډاټ ID ډاټ ریډیو فیمیل اوکې لاس تراشي دلته اوس ریډیو کوډ یا ورته چې ریډیو چیک نو زه ورته یم چې ریډیو میل ډاټ سیټ آن چیک چینج لیسنر نیو کمپاوند چیک چینج لیسنر او همدارنګه بل موږ سره چې دی ریډیو فیمیل ډاټ سیټ آن چیک چینج لیسنر نیو چیک چینج لیسنر دلته هم زه ورته وایم چې څه وکړه اف دغه بټن ویو چې موږ سره ده ډاټ اس چیک شوه یا دا مثل ټرو سره مساوي وه نو دا کار در سره که ایلس دا کار در سره که که چېرته چیک وه نو TXT شو ډاټ سیټ ټیکس څه شی وکړه د همدې بټن ویو ډاټ ګیټ ټیکس د نه ټیکس راواخله او څه یې کړه په دې ځای باندې شو کړه که نه و نو هیڅ یا ایلس هم لرې کړه او همدا سټیټمنټ دلته کاپي کړه او ورته ووایه چې مثال دا دی په دې فیمیل کې هم شي که چېرته د فیمیل دغه بټن ویو دا هم چیک وو نو څه وکړه TXT باندې شو کړه او که چیک نه نو بیا پرېږده کنټرول سیف لیټس رن اینڈ لیټس چیک میل نو میل سلیکټ کیږي فیمیل فیمیل سلیکټ کیږي اوکې هیله ده چې پوه شوي یاستئ دا زموږ نننۍ موضوعګانې وي
اوکې دلته د هغه کار نه کوي ایمیج بټن موږ اخیستي خو دا تصویر نه ښیي چې وای اکټیویټي مین او دا خو آی یو ټي دی. اوکې دا تاسو داسې وکئ چې دلته راشئ دا ډیلیټ کئ او سورس د انډرایډ واخلئ انډرایډ سورس واخلئ او بیا ورته هماغه آی یو ټي چې موږ کوم یو ایمیج موږ سره دی هغه سلیکټ کئ کنټرول سیف اوس یې رن کړئ نو انشاءالله اوس به تاسو سره شو شي. اوکې صحیح شو. بس دا زموږ نننۍ موضوعګانې تر بیا ښې چارې. السلام علیکم.